دلته چې دې سړي دا خبره وکړه العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله دا د وکړه دا د څنګه وکړه د دې خبرې مقصد څه شو؟ آیا رښتیا ختم نبوت هغه چې الله او رسول ویل دي و هغه ته بد ویلو؟ آیا رښتیا دا خبره وکړه محمد رسول الله مبارک شوی؟ دا موږ پوښتنه نه وکړله، موږ دې ته نه پرېښوئ چې موږ داسې پوښتنه کړې وه چې اوس سړیه که دا تا څه وویل، دا دې ولې داسې خبره وکړله؟ زوی حافظ دی د قرآن، یو سړی چې دا خبره کوي نو خو د وخته بیا کوي په دا صدیق بیا نو نه کوي. ولې وکړه دا پوښتنه موږ نه وکړله؟ دا له موږ څخه یو ډېره لویه غلطي وسوله چې کم سے کم دونه معلومه سوې وای چې دا سړی له اصل حقیقته د ختم نبوت منکره دی، که هسې په خوله یو توری ورغلی چې وویل سلو دا موږ پوښتنه نه وکړله. صحیح سلو؟ دا خو ډېره ناترسه خبره ده، د کفر خبره ده، د مرګ خبره ده. د امام احمد بن حنبل په کتاب کې دا خبره بس فقتلوه وژنئ یې. زما صاحب په مذهب کې دا خبره لا نه ده صحیح ده چې داسې یو سړي د خولې خبره ووتله فورا بیا وژني. هغه وایي 3 ورځې ټیم ورکول یې وویل څنګه وویل خیر. خلق راپاسي د امام الانبیاء سردار دو جهان خاتم الانبیاء د هغې شان کې ګستاخي کېږي. ټول مسلمانان په هغې باندې چپ پاتې شي سره د ملیانو هېڅ ونه شي. د دې نه مخکې د خدای هغه ډېر شي شوي، اوس بیا کېږي یو ملا نه غږېږي، یو ملا څه نه وایي، یو عامي څه نه وایي، یو مسلمان څه نه وایي، او بیا وایي خیر دی توبه یې وباسله. صرف په دې باندې مختصر خبره کوو، په دې نورو باندې ملیانو ډېرې کړي چې آیا ګستاخ رسول څه سزا ده، توبه قبلېږي که نه قبلېږي؟ چا چې په پیغمبر پسې کنځل وکړه بد ارادې وي ګستاخي وکړه. حافظ ابن تیمیه رحمه الله خپل کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول کې غون باب قائم کړی دی، کتاب المرتد یا باب المرتد کې چې څه ویلي دي چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، چا د پیغمبر په شان کې بد ارادې وویلې، چا په پیغمبر پسې کنځل وکړو، چا د پیغمبر په شان کې نور بد الفاظ استعمال کړو، چا صحابه کرامو ته بد وي، چا چې دی نو د نبی علیه السلام بیبیانو پسې بد وي، چا پسې بل څه خبره وکړه، خو د ګستاخۍ خبره یې وکړه، وي دا سړی مرتد کافر زندیق دی. د مرتد حکم هم واوره، د کافر هم واوره، د زندیق هم واوره. حافظ ابن تیمیه وایي الصارم المسلول علی شاتم الرسول کې هغه وایي چې دغه سړی دا که راوستلی شي او په دغه ټیم باندې د ګستاخۍ پسې فورا توبه وباسي، وي د ده توبه قبول نه ده، دا سړی به چې دی نو وژلی کېږي او سر به ترې قلم کېږي. حافظ ابن تیمیه وایي د کومې سزا سړی تېر شي هغه وایي چې دغه سړی به قتل کېږي او وژلی کېږي به اگر که دی توبه وباسي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که چېرته چا د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، د پیغمبر په شان کې بد الفاظ استعمال کړو، د صحابه کرامو په باره کې غلط الفاظ استعمال کړو، وي د دې سړي سزا او توبه صرف یوه ده چې سر به جدا کېږي. یو ګوره ګستاخي واوره، زموږ علما په دې خبره باندې پوهېږي نه یا کېدای شي کوي نه. ګستاخۍ 2 قسمه ده، یو شعائر الله پسې خبرې کول دي، یو په الله پسې خبرې کول دي، د الله په کتاب پسې خبرې کول دي، په دې پسې استهزاء کول دي، یو په پیغمبر پسې بد اراده او استهزاء کول دي. دا دواړو کې فرق. چا چې په الله په کتاب پسې بد وي، د الله د کتاب بې حرمتي وکړه، د الله بې حرمتي او بد الفاظ استعمال کړو، په شعائر الله پسې بې ادبي او بد الفاظ استعمال کړو، دا سړی مرتد دی. خو دله به 3 ورځې ټیم ورکولی کېږي که توبه یې وباسله توبه به یې قبول. خیر دی که الله پسې بد وي 3 ورځې ټیم به ورکوي، خو چا په پیغمبر پسې بد وي نو 3 ورځې نه چې 3 سیکنډه ټیم ورته هم نشي میلاوی، دی به وژلی کېږي. د پیغمبر په شان کې ګستاخۍ په باره کې توبه قبوله نه ده. امام شافعي رحمه الله وایي که چا د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه سړی مرتد واجب القتل دی. امام احمد رحمه الله وایي که چا د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه سړی مرتد زندیق واجب القتل دی. دارنګ امام مالک رحمه الله وایي او هغه سره دا خبر هم لیکي خپل کتاب کې چې ګوره دا واوره چې که چېرته چا ګستاخي وکړه نو د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې دا سړی مرتد واجب القتل دی. او دا ورسره مو واوره که چا ووایي چا د دغې سړي حمایت وکړو، چا د ده مقدمه لړا وکړه، چا د ده څنګ واغستو، چا د ده طرفداري وکړه، دغه سړی مرتد واجب القتل دی. کوم وکیل د ده مقدمه لړا وکړه، کوم جج د ده کیس واغستو، او یا یو عالم راغی، عالم
غټ مفتی راغی او دته وی چې تا ګستاخی کړي دلیل راته وغایا کوم مولا چې تینا دلیل طلب کو دغه مولا مرتد واجب القتل نه دا پیغمبر بشان کې چې ګستاخی وکي دا خبره وره دا الله بشان کې وکړه دا غي ټیم شته دا قران بارے کې وکړه دا غي ټیم شته شاعر الله بارے کې وکړه دا غي ټیم شته لیکن چې د پیغمبر شان کې ګستاخی وکړه دا غي ټیم بیان نشته کتابونو حواله او درسلو روای مختصر چې کچرته چا شکوک او شبهات دي ګورا علامہ شامی فتاوا شامی کې بدی باندې ګون باب قائم کړی دی باب المرتد کې داغه حکم ذکر کړی دی حافظ ابن تیمیہ صارم المسلول علی شاتم الرسول باب المرتد کې د دې حکم ذکر کړی دی الدر المختار پاغه کې چې د علامہ صاحب داغه حکم ذکر کړی چې د سړي سره حکم دی او دا کته کې د کتابونو پرې د چشان ورشا کشمیری لیکلي دي چې نو اکبار الملحدین کی یا بل کتاب لیکلی دا نه چې غټ اصل ول ذکر کې دا ما تخطوب پکې راځي دا پیغمبر شان کې چې چا ګستاخی وکړه ګوره دا وره دا یوازې زما کتوای چې د اسلام خبره کوي نو وره پاکستان آرټیکل سی 295 کې دا آرټیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا غي ته چې دا سړی به واجب القتل کیږي دا د پاکستان آرټیکل دی کې وایي اکثر دا شکیږي چې دا مړه قرآن وی دا زړې خبرې دي حدیث دا زړې خبرې دا قانون خلکو قصې دي وي دا بایګان او چې آرټیکل خبر راشي اوس دا خبره بس دا کمال خبره ناغه د کمال چې تو د کمال وي هغه خبره مې ته موکړه چې ګوره آرټیکل بیا وګوره کچرته چاته آرټیکل نه میلاويږي یا لا وته نه میلاويږي ګوګل کې سرچ کړه ګوګل کې تا ته وروالی ګوره خو به دې باندې غټي پتاوي لیکلي دي او هغه آرټیکل اعلان دی وضاحت کړی دی نو آرټیکل سی 295 د لاندې دغه سړی واجب القتل ګرځي د دې سړی توبه صدا دغه ده توبه چې دا نو هغه صدا دا توبه نه ده چې توبه یو اصل بس دغه توبه اداره چې دی بوجنه کیږي دا د نبی عليه الصلاه والسلام په شان کې چې چا خبره نو ان شاء الله چې د نبی عليه الصلاه والسلام د مینې محبت خبر راشي داغه سره به ودري کو کبه ودري هم ودري کو چې کم سړی چې نه ودري کم دام د دغه سړی په حکم کې راځي دام دغه سړی په حکم کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې عمل کو او الله دې وکړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولې طریقې زموږ په شپږو پټو وجود کې راشي الله دې راسو کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولې طریقې زموږ په معاشره کې زموږ په علاقه او زموږ په ملک قائم او دائم شي